سره ډایرکټر سوات ریجن ساندا صاحب راغلی دی، سره نیاز صاحب پرنسپل صاحب او سټاف زموږ ایجوکیشن مشران راغلي دلته چې موږ دغه شکریا ادا کوو. ایسي صاحب موجود دی موږ سره. هغه ورځ چې کوم عوامي جرګه شوې وه په هغه جرګه کې زموږ کوم مطالبات موږ د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې زموږ د علاقې د خلکو په غواز باندې دلته راغله او ویزټ یې وکړو. دلته چې څه صورتحال دغه جایزه یې ټوله واخیسته. ډایرکټر صاحب موږ سره موجود دی. هغوی به د دې کالج د سټارټ کېدو حوالې سره چونکې خلک ماشومان په دې انتظار دي چې د ایډمیشن ورځې د هغوی نه ځي، نو لهذا کوشش د دوی دا دی چې زر تر زره دا سټارټ واخیستی شي او د هینډلینګ ټیکنګ بور یا که څه مسلې چې هغه انشاءالله لږې لږې خبرې دي هغه دې نه ختم شي، کوم رکاوټونه دي د هغې حوالې سره دوی چې کوم ویزټ وکړو دوی ته زموږ درخواست دی چې د هغې حوالې سره لږ موږ ته اورېدونکو ته لږه خبر وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. خدوخیل جی جی ډي سي خدوخیل ویزټ موږ وکړو او د ډایرکټر صاحب پېښور ډایرکټر صاحب خواهش وو چې تاسو لاړ شئ دا مسله حل کړئ. دلته د فیمیل د دوو کالونو دا کالج بند دی جوړ شوی وو خو لکه سم مسلې وې پکې سی بي یو صاحب ابزرویشن لګولو نو اوس د ایس ډي او صاحب هغه دغه د ایس ډي او صاحب هغه لیټر موږ وکتو هغه ابزرویشن کې هغو کلیر کړي دي چې دا کلیر شوي دي. خو زموږ یو فاینل ویزټ ډایرکټر صاحب سره زما خبر وشوه نو هغه وایي چې یو فاینل ویزټ زموږ پاتې دی نو کوشش کوو چې دې هفته کې یا د روان هفته کې موږ د هغې ویزټ فاینل ویزټ وکړو او دا بلډینګ موږ ته هینډ وشي. چې موږ ته هینډ د هغې نه علاوه چې دې کې چې دی نو موږ کوشش کوو چې چونکې زموږ سره په ملاکنډ کې فیمیل کالجز کې د سټاف آلریډي ډېر کمی دی او چملې کالج ته نظر لاړم نو په هغې کې 55 ټیچرانې دي سټاف پکې ډېر کم دی. د هغې نه شاه شمسر کالج ته لاړم په هغې کې هم سټاف کم دی، هغې کې شپږ BS ډپارټمنټ دي. نو دلته دې ته په لنډو کالج چې دی نو مانیری کالج دی چې هغه جدا GMC ده نو هغې کې ډایرکټر صاحب سره زما خبر وشوه ما فی الحال چې دی نو که د دې نه موږ له پرنسپل لا کوي یو پرنسپل ورته ما پروپوز کړي ده د چملې نه نو د هغې سمري ما لیږلي ده ما که هغه وله ورکوي او که دا وله ټمپرري بیس باندې ورکړي نو انشاءالله کوشش کوو چې دې هفته کې د هغې اډر وباسو چې پرنسپل نه راشي نو زموږ اکټیویټیز به سټارټ شي. بل ډایرکټر صاحب سره زموږ خبرې وشوې ډایرکټر صاحب وایي چې کوشش کوو موږ چې دا PC1 موډ ته واچو نو PC1 پراجیکټ موډ دی ته وایي پراجیکټ موډ ته واچو نو په هغې کې به وله موږ فی الحال سټاف د یو کال دپاره هایر کړو او چې هغه وله هایر کړو نو د دوی اکټیویټیز به فلي سټارټ شي. نو کوشش وو دا دی انشاءالله چې سټارټ کوو خو به یې خامخا څه کال انشاءالله کوشش کوو چې زر یې سټارټ کړو انشاءالله څه کال د دې د ایډمیشن چې سټارټ شو په دې کې مونږ مینول ایډمیشن پکې وکړو لکه په دې کې مونږ ایډمیشن سټارټ کوو چې د دې فیمیل د دې علاقې د فیمیل ماشومانو بچیانو مسلې حل شي. مهرباني. مننه. ایسي صاحب ولاړ لکه دی لغون ته بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد نامه ده زما ایډیشنل ایسي توتالی یم دې کې د ټول ناول زه شکریه ادا کول غواړم هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ریجنل ډایرکټر عنایت الله صاحب نن راغلی دی اور زین الله شاه صاحب چیف پلاننګ آفیسر اور فرید الله صاحب ډایرکټر کالج هغوی شکریه ادا کوم چې DC صاحب په وینا باندې زه سیکرټریټ ته لاړم هغوی سره ملاقات وکړو اور په وار فوټینګز باندې جنګي بنیادونو باندې دا کالج مونږ ته انشاءالله دوی اپریشنل کوي پرنسپلی ټرانسفر شو فرنیچر شو هایرینګ شو پروجیکټ موډ باندې ټمپرري بیسس باندې دا هر څه دوی مونږ ته برابروي. مونږ د دوی ډېر شکریه ادا کوو چې د دې ماشومانو یو سیشن خراب نه شي ځکه چې نوی سیشن وسټارټ کېږي نو انشاءالله مونږ امید ساتو چې زر تر زر به دا مونږ اپریشنل کړو اور انشاءالله دې باره کې به بیا ډیټیل وزټ کېږي د دوی د طرف نه انشاءالله د هغې باره کې به هم تاسو ته اپډیټس درکوو. نو بس مونږ دا دعا دی چې انشاءالله الله پاک خیر خیریت سره دا ټول کار مکمل کړي. مهرباني. بل چې کوم د دې علاقې ماشومان دي د ایډمیشنز حوالې سره د هغوی دغه دی